او ځنې خبرې داسې وي چې مطلب په خپله شډله ژبه شی وکړي یم سره سره پې خلاصېږي ادب احترام خو ډېره ضروري شی دی خو همیش په خپله ژبه شی کي داسې که اندره په موته ګوډه اردو کښې کولی شي دره په دا پېښوري افغاني پښتو کښې کولی شي خو چې خپل خلک اول مش په دین نه خبر کي ځنې زنانه داسې دي چې هغه الودي بند کو مفتي صاحب لکه دې ډېرې مطلب واجې نه الودی نسی شوی اولی پیدوکاوی بیا ورسته بند کو یو دوا کسا کم خاندان زندگی آسان په دا باندې عمل شریش آیا دا په کیم صورتینه کښې دې الودی بند کول جایز دی او په کیم صورتینه کښې ناجایز دي نو فقها سم دې حکم لیکلی دی چې که یوه زنانه چیرې د الودي د پیدا کولو د وجې نه زنانه د مرګ خطره وه یا د لوی مرض خطره یې وه یا د بچي د مرګ خطره وه یا ډاکټر دې ته وویل چې یاره تو په بچونه په راوړل شي ډېر نقصان دی په مستقبل شي بیا یې بند کولی شي چې کومې د بند کولې د ډاکټرونو د څنګه طریقې دي خو تر محدود وخت پوره تر یوه نیټه پوره کول دوه درې پنځه هغه ډاکټر د مشورې مطابق خو چونکې دغې نه علاوه مستقل نسبندي چې د لیار منقطعه کې دا ناجایزه ده بالکل ډېره ګناه دی په دا وجه سره قبیلې نه زېږول چې سړه لشکر قبیله د دو سبو خوري څه نو دا انتهایی د جرم خبره ده په دا وجه سره هغه قبیلې بند کول ناجایز دي او بله خبره په دا وجه سره هم چې مونږ تربیت نه وشي تربیت دم براوزر نه ده چې ته مطلب د هغې وجې نه قبیلې بند کې نو لیا ځنې خلک یې چې میږ عمرې نه ویستر دي لکه میږه چې یاره قبیلې په زېږول خفه کېږي بارې بقاعده پښتنه مسله رخه پښتنه یې را که نه چې په دا معامله راغلې وه نو دا عذري نه دي آزار شرعیه نه دي آزار شرعیه لیا د بچي د مرګ خطره دو لیا د ښځې د مرګ خطره دو لیا د ښځې بدن کمزوری دی بیمارۍ پیدا یا بل وړوکی بچی دی حاضر د هغې په مطلب په پرورش باندې ډېر بد اثر مطلب ثابتېږي دنه دا صورتونه خې بچون تر څه وخت پوره بند کولی شي خو مش خلک نن سبا ټول خلک دی چې به یې لږ بیماري شي هغه بچهدانې لرې کوي هغه مطلب قبیلې زوی لرې کوي دا هروم دي که نه او دا ډېره عامه هدو څوک په دا پوهېږي نه مې ډېر ډاکټرونه سره په دا مجلسونه هر شوي دي لهذا دا شی داسې بې غوره یا داسې خپلې مرضۍ مطابق نه دی کول په چار اشاره د صح حکم دی دغې په باره کښې الله مو خوشحاله رحم